د سړو د پاره خزو تکتل حرام دي، پردې خزې تکتل ګناه ده، خو دقه شان خزلم پردو سړو تکتل حرام دي او دا ګناه ده. زمارونو دا بدنظری ده پردي سړي تکتل. نو زنانه بم پردو سړو ته نه ګوري او سړي بم پردو زنانو ته نه ګوري او ایته پاک دامن شه نو ستا سره به خلک پاک دامن شي چې ته پردو خزو ته نه ګوري، ستا خزې ته سوال نه پیدا کیږي چې څوک ګوري. الله پاک به یو غیبی نظام داسې جوړی چې ستا ښځې ته هم بیا څوک نه ګوري. خور بیبي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها یو ځل ناسته وه، حضرت علی رضی الله عنه کور ته تشریف راوړو. نو حضرت علی رضی الله عنه تو فرمایل وی فاطمه وی نن زمنګ په مجلس کې د پیغمبر علیه السلام سره ناستو او پیغمبر علیه السلام یو تپوس کو د صحابه کرامو نه، خو چا علم جواب نه ورتلو. وی ما ورته وی فاطمه بیبي فرمایي ما ورته وی چې څه سوال وکړو؟ وی سوال دا وکړو چې د زنانو کم داسې یو صفت دی چې هغه کله په زنانو کې پیدا شي نو د هغې صفت په وجه دا زنانه مور او پلار رونو خویندو خاون خواښ اسخر او تر دې پورې چې الله پاک او د الله رسول ته زنانه ګرانه شي محبوبه شي او نیازبینه زنانه او نیکعمله او صالحه زنانه جوړیږي. نو وی زمونږ چالم جواب نه ورتلو. نو فاطمه بیبي رضی الله عنها ته فورا فرمایل وی اے زما د سر تاجا، اے زما خاونده، لاړ شه او بابا جان ته مې ووایه چې د زنانو هغه ښکلی صفت چې د هغې په وجه زنانه الله او د الله رسول او خپل خاندان او مخلوق ته ګرانیږي، هغه صفت دا دی الله یراهن الرجال چې د پردو سړو په زنانه باندې نظر ونه لګي. دا هغه صفت دی چې د دې په وجه الله ته ښځه ګرانیږي، د الله رسول ته ګرانیږي او ټول مخلوق په زړونو کې الله پاک د دې قدر او عزت اچوي چې کله د پردو سړو په زنانه باندې نظر نه لګي. نن سبا لوی مصیبت دا دی زمارونو، پیړې جامې لاړې ختمې شوې الا ماشاء الله نری نری جامې رالی او عزتمندو بورقې ختمې شوې، بورقې پیشنی بورقې رالی، پیشنی بورقه هم لا خوا لوپټي او په پړونی کې بهر راوتل او په موټر سایکل باندې د نارینو سره د زنانو مزلې. عزتمندو دا ډېر لوی خطرناک قدم دی، رو رو ښکته دا خبره را روانه ده او داسې معلومیږي لکه د الله پاک ښکلي پیغمبر چې ویلو فرمایلي او یو ښځه به په سړک په روډ باندې رواني، یو سړی به رواني، دواړه به یو بل سره سترګې میلاو شي او بیا به اشارې وشي او بیا به ډېر د لرې پورې خبره لاړه شي او یو سړی به ډېر نیک سړی هغه به دې ښځې او دې سړي ته وایي لږ ډډې ته شوي خو به وایي دا کم سړی چې ورته وایي چې لږ ډډې ته شوي به وایي دا به د دغې زمانې صدیق یو لوی ولی د زمانې وایي هغه به ورته صرف دومره ویلی شي چې لږ ډډې ته شوي خو به وایي. معلومیږي دا چې دا خبره اخوا رانږدې ده او را روانه ده. الله نه یره پکار ده، د الله د رسول د خبرو قدر پکار دی، دوزخ ځان ته را یادول پکار دي، د جنت نعمتونه را یادول پکار دي. الله پاک نعوذ بالله اوده نه دی، الله پاک غافل نه دی.